जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو امید لرم چې تاسو په ټول ټیک ټاک وي. زما نوم عبدالخالق خټک دی. دوستانو لکه څنګه تاسو ته پته چې زه د خپل یوټیوب چینل کې مختلف موضوعات باندې مختلف قسم ته ویډیو جوړوم او د دې ټولو ویډیو صرف مقصد دا وي چې تاسو ته ډېرې زیات نه زیاتې فایدې ورسي. نن هم زه په یو داسې سیرپ باره کې تاسو ته انفارمیشن درکول غواړم چې د هغه شربت نوم دی ټریکس اورکسن. دا یو داسې شربت دی چې دا د ماشومانو نه علاوه لویو ته هم مونږ ورکولی شو. د دې شربت څه فایدې دي ماشومانو دپاره، څه فایدې دي، ایډوانټیجز دي، یوزز دي او لویو دپاره څه دي. او دې نه علاوه که داسې زنانه وي چې هغه خپلې ماشومانو ته پی ورکوي یا داسې زنانه وي چې د هغې په ګېډه باندې ماشوم وي، د ماشوم بیماره وي، آیا داسې زنانو ته مونږ دا شربتونه ورکولی شو که نه؟ نو انشاءالله ویډیو کې به دا ټول انفارمیشن زه تاسو ته درکوم. لکه څنګه تاسو ته پته ده چې ټریکس اورکسن مختلف ویټامن نه جوړ دی. ویټامن څه ته وایي؟ ویټامن داسې څیزونو ته وایي چې دا زموږ وجود ته طاقت نه ورکوي، خو زموږ وجود کې چې کله د دې چیز کمی راشي نو د دې د کمی وجې نه زموږ وجود کې مختلف قسم ته بیماری پیدا کېږي. نو دا ټریکس اورکسن شربت چې دی دا کې کم ویټامنز دي. یو پکې ویټامن B1 دی، ویټامن B6 دی، ویټامن B12 دی او دې نه علاوه نور هم داسې ویټامنز په دې کې دي چې د هغې کمی کله زموږ په وجود کې راشي هغې وجې نه زموږ وجود ته مختلف قسم ته بیماری لګي. نو دغه کمی که چېرته موږ ته فروټ ذریعې سره نه میلاویږي، که موږ ته د خوراک ذریعې سره نه میلاویږي، نو موږ ته زیاتره ډاکټران حضرات چې کم دي د سیرپ شکل کې یا د ټیبلټ شکل کې موږ ته راکوي چې دغه کمی زموږ وجود ته کم چې زمونږ په وجود کې کم کمی دا راغلی دی چې دا سیرپ یا د ټیبلټ ذریعې سره زمونږ په وجود نه دا کمی پوره کړي. نو دا ویټامن B1، ویټامن B6 او 12 څه فنکشن دي، څه کار دي، دا ټولې خبرې انشاءالله په دې ویډیو کې مونږ کوو. ټریکس اورکسن شربت چې کوم دی زیاتره مونږ په هغه کنډیشن کې ورکوو چې کم ماشومانو ته یا لویو ته لوږه نه لګي. ډېر شی ماشومان او ډېر شی لوی خلک داسې وي چې هغو ته خوراک خوند نه ورکوي او لوږه ورته نه لګي. نو داسې مریضانو دپاره یا داسې ماشومانو دپاره ټریکس اورکسن شربت چې کوم دی یو بهترین شربت دی، ځکه چې د دې په استعمال سره که لوی وي او که ورکوټي ماشومان وي نو د دې په وجه باندې دوی ته زیاتره لوږه لګي. نو چې کله دوی ته لوږه لګي نو د دې ذریعې سره به دا ماشومان خوراک زیات کوي او چې کله خوراک زیات کوي د دې صحت په هم جوړیږي. نو تاسو که داسې ماشومان وي یا لوی کسان وي هغه خوراک نه کوي، خوراک خوند نه ورکوي، لوږه ورته نه لګي، نو هغو ته پکار دی چې ټریکس اورکسن شربت استعمال کړي. د دې په استعمال سره به د دې مسله حل شي. دې نه علاوه په میډیکل کې یو ټرم دی چې هغې ته موږ پوسټ انفیکشن انوریکزیا وایو. د دې مطلب دا دی چې کله یو مریض ته یوه بیماري ولګي، یا ټایفاید بیماري وي یا ملیریا بیماري وي یا داسې بله یوه بیماري ولګي، نو هغې ته چونکې د مختلف قسم ته انټي بایوټیک غلو ضرورت وي د دې بیمارۍ د کنټرول کولو دپاره، د دې بیمارۍ د ختم کولو دپاره. نو کله چې مریض دا انټي بایوټیک خوري نو دې وجې نه د مریض لوږه ختم شي. نو داسې مریض ته مونږ د ټریکس اورکسن شربت ورکوو چې دوی د انټي بایوټیک غلو سره د ټریکس اورکسن شربت استعمال کړي او دې مریضانو ته لوږه لګي او دوی په خوراک باندې راشي او دې بیمارۍ کې دوی خوراک کوي. ولې چې یو طرف ته یو مریض انټي بایوټیک ګولۍ خوري یا ماشوم انټي بایوټیک سیرپ خوري او دو ورسره خوراک نه کوي، نو دا د دوی په امیون سیستم باندې یا په ډایجسټیو سیستم باندې ډېر بد اثرات کوي. نو داسې مریضان چې هغو ته د انټي بایوټیک د ګولو وجې نه خوراک خوند نه ورکوي نو دوی ته پکار دي چې ټریکس اورکسن شربت استعمال کړي. نو دې سره به دوی ته لوږه لګي، چې کله لوږه لګي نو دوی به ښه خوراک کوي نو دوی صحت په برقرار وي. بعضې مریضان داسې وي چې هغو په وجود کې د خون کمی وي، د وینې کمی وي، نو داسې مریضان چې هغو ته د وینې کمی وي نو داسې مریضانو دپاره دا ټریکس اورکسن شربت ښه شربت دی. د ده په استعمال سره د وینې کمی هم پوره کېدلی شي. داسې ماشومان یا لوی که د هغو خوراک هضم کېږي نه یا بدهضمي ده ورته یا الټۍ ورځي یا زړه ورته ایښېږي، نو داسې ماشومانو دپاره او داسې لویو کسانو دپاره ټریکس اورکسن شربت ښه دی. د دې په استعمال سره دوی ته به انډایجیشن ختم، د دې په استعمال سره د دو د انډایجیشن د بدهضمۍ مسله چې کومه ده دا هم سره ختم کېدلی شي او د الټو مسله هم ختم کېدلی شي. بعضې ماشومان داسې وي چې په وخت دو خوراک کوي نه د دو، نو د دې وجې نه داسې ماشومان چې کم دي د هغو چې کم ګروت وي، نشنما لیول وي، هغه په یو ځای باندې ولاړ وي، یعنې هغو چې کم ده په وجود کې څه
چینجینګ نه راځي. نو داسې ماشومان که تاسو په کور کې وي یا هغو ته پکار دي چې دا ټرانسفریکس شربت استعمال کړي نو د دې په ریګولر استعمال سره به د دې چې کم د گروث لیول دی د شنوما لیول دی دا به لږ شانته روان شي. بعضې ماشومانو یا د لویو دا عادت وي چې د هغو په مخ کې څه ښه خوراک مونږ کېږدو نو د خوراک ته چې کله دی ګوري دی ته الټۍ ورځي یا دو ته زړه یې شیږي نو دا هم په میډیکل کې یو ټرم دی یو بیماري دی. نو داسې ماشومانو دپاره هم ټرانسفریکس شربت یو بهترین شربت دی. د دې په استعمال سره دی چې کله د خوراک ته ګوري الټۍ ورځي یا ورته زړه یې شیږي نو دا مسله انشاءالله د دې په استعمال سره ختم بشي. ماشومان چې خوراک نه کوي نو د هغې وجې نه داسې ماشومان زیاتره ورځ په ورځ باندې کمزوري کېږي. داسې ماشومان که چېرته کیل کوي یا په سکول کې سبق وایي د هغوی چې کوم منټل لیول وي دا هم کمزوری وي او ګیم هم نشي کولی زیاتره داسې ماشومان ستړي کېږي. نو داسې ماشومانو ته هم پکار ده چې ټرانسفریکس شربت استعمال کړي نو دې سره به انشاءالله د جسماني چې کوم کمزوري وي دا به دې سره ختم شي. دا د دې ټرانسفریکس شربت څه افادیت او څه فایدې وي تاسو ته ما وړاندې کړي. اوس پر ازو چې دا مونږ ماشومانو ته په ورځ کې څو ټیمه ورکولی شو نو چې کومو ماشومانو 2 کاله عمر وي یا 2 نه 6 کالو پسې عمر وي هغو ته پکار ده چې یوه چمچه ورکوي په ورځ کې 2 ټیمه په نهاره باندې. چې کومو ماشومانو د 6 نه عمر زیات وي 10 کاله وي هغو ته پکار ده چې یوه نیمه چمچ استعمال کړي. نو که د چا پکې وزن ښه وي که هغه 2 چمچې استعمال کړي څه فرق پکې نه وي. خو شربت به مونږ په نهاره ورکوو د روټۍ نه نیمه ګنټه مخکې. او که داسې لوی کسان وي یا زمونږ بزرګان وي 60 سال عمر وي هغو ته پکار دی چې 2 چمچې دی په ورځ کې 3 ټیمه استعمالولی شي. ولې چې زموږ مقصد دا دی چې داسې کسانو ته خوراک لوږه ولګي دی لږ خوراک وکړي چې صحت یې جوړ شي. په ورځ کې 3 ټیمه هم استعمالولی شي کني 2 ټیمه هم د خوراک نه نیمه ګنټه مخکې 2 چمچې استعمالولی شي. داسې زنانه چې هغه ماشومانو ته پی ورکوي نو دو ته هم پکار دي چې ټرانسفریکس شربت استعمالولی شي. دې نه علاوه پریګنینسي کې هم داسې د دې غټ کانټرا انډیکیشن نشته دي دا هم دی استعمالولی شي. هغو عزتمنو دا څو معلوماتو چې تاسو سره ما په د ټرانسفریکس شربت بارې کې شیر کو زه به تاسو ته ډېر په سختۍ سره دا خبره وکړم چې ټرانسفریکس شربت په خپله استعمال کوي ماشومانو ته هم استعمال کوي. کم از کم که تاسو دا 2-3 هفتې دا ماشومانو ته استعمال کو نو دې سره به دی چې کومه لوږه ده دا به مکمله ختمه شي دی به په خوراک باندې راشي. داسې لویو کسانو ته هم پکار دي چې ټرانسفریکس شربت استعمال کړي چې دو ته هم د لوږې سیسټم ختم شي. امید لرم چې دا ویډیو به تاسو خوښه شوي. د خپل ځان او د خپل صحت ډېر خیال ساتئ. انشاءالله په نوي ویډیو کې بیا ملویږو. السلام علیکم.